أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ما عزت مند مسلمانان و حاضرین مسلمانان ما ستاسو په مخ کې سورۃ الکوثر ورکوټه باندې کې سورۃ ولسته. په دې سورۃ کې الله رب العزت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا درې خبرې ذکر کړي. اول آیات کې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ذکر کړي. په دویم آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ذکر کړي او په آخري آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمن انجام ذکر کړي. الله رب العزت فرمایي انا اعطیناک الکوثر، ما تعالی راکړې د خیر کثیر. د خیر کثیر نه مراد قرآن دی. دا شان الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. وی چې تعالی ما خیر کثیر راکړل نو بعد دا غینه الله فرمایي فصل لربک وانحر، ته قربانی کوا او منځ کوا. یعنی دومره لویه مرتبه تعالی ما راکړې ده نو دا غینه بعد د دې مرتبې دپاره لوی عبادت ضرورت دی. نو هغه لوی عبادت په عبادتونو کې چې دی هغه مونځ دی. الله رب العزت ځکه فرمایي چې فصل لربک وانحر، مونځ کوه او قرباني کوه. بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې کم خلق ستا خبره نه مني، ستا نافرماني کوي، ستا مخالفت کوي، نو الله وایي هغه ستا دشمن دی. نو هغه دشمن الله فرمایي ان شانئک هو الابتر، زه به ستا دشمن نیس نابود کم، نشان به ولا ختم کم. الله رب العزت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دشمنان دي هغه تباہ او برباد کړي. الله رب العزت موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کولو توفیق راکړي.